د چارسدي سپلې د خپلې پایدارو او ښکلي رنګونو جوړولو له وجې لرې لرې ځایونو ته رسي. خلک دا سپلې د پایدار مضبوطیا له وجې ډېرې خوښوي. خو ولې د چارسدي غفور مارکیټ کې کارکوونکي د سپلو جوړونکي کاریګر سنگین شاه استاذ وایي چې د مخکې په شان مزدوري اوس په دې روزګار کې نشته. دوی وایي د چارسدي په نوم په زیاتره ځایونو کې سپلې خرڅېږي. خو ولې اوریجنل سپلې صرف په ضلع چارسده کې تیارولی شي. زما نوم سنگین شاه دی او تقریبا زه ماشوم وم چې راوتیم دی پنته تقریبا دغه 10-12 کالو نه هم کم وم او اوس مې عمر تقریبا 55 دی. نو به دغه حساب کوه چې کم وخت نه راوتیم دی دی ته. مخکې به 2-3 کلرونه وو، تور نسواري او یو پکې بل وایي زیړه. اوس خو تقریبا چې کم از کم 15-16-20 کلرونه چلیږي په ښی کورم کې. ډېر زیات کلرونه پکې چلیږي. څنګه چې کلرونه زیات دي دغه شانتې پکې ډیزاینونه هم زیات دي. دوی وایي اوس په سپلو کې بېشماره رنګونه او قسمونه راغلي دي. خو ولې اوریجنل چارسدوالې سپلې صرف د های کورم نومې سرمنې نه جوړولی شي. د سپلو په تیاری کې اول سرمن کټ کولی شي، بیا د مختلفو مشینانو د مرحلو نه د تیرودو وروستو تیارولی شي او د هغې وروستو بیا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو مارکیټونو کې د خرڅ دپاره ایښودلی شي. همدغه وجه ده چې د ښکلي دیدازیب رنګونو او د مضبوطیا له وجې د چارسدي د سپلو دغه صنعت تر دې دمه دوامدار دی او د دغه روزګار سره په سلګو خلک وابسته دي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.